زیات زموږ پښتانه وروڼه نسوار دا کوي. یو مطلب دا دی چې پېشمني باندې چې روټۍ وخورو دی بیا کوشش دا چې یاره روژې بندېدو نه مخکې نسوار کېږي چې د دی دغه پوره شي نشه. خو دی وخت کې سړي له خوب هم ورځي. یو سړی داسې احتیاطاً مطلب دی اوس هغه نسوار کېښودله په دې وخت کې اوده شو سترګې پټې شولې او چې راویښ شو نو مطلب دا چې هغه ساري په خوله کې نسوار پراته مطلب دا دی چې رڼا لګېدلې ده نو د ده رجوع شوله که دا مسله خو زموږ علاقه کې خو ډېره دا ځکه چې مطلب زموږ ډېر وروڼه داسې چې هغې نسوار هغه شوق نو نسوار چې په خوله کې وي او یا د خوراک په خوله کې او واده شي او ته راپاسې او سحر اذان شوی دی نو دې ورځې روژه دې نه کېږي. د دې ورځې به قضا راوړې خو په دغه ورځې باندې خوراک څښاک تا ته جایز نه دی. ټوله ورځ مطلب د خوله هم بند ګرځئ روژه دې منع شوله او قضا به هم راوړې او خوراک به هم نه کوي. یو بل پوښتنه وکړم سر مختصر پوښتنه ده. ډېر خلک مې داسې لیدلی دی چې سګرټ وڅکي ټیک شوه او بیا هغه په مانځه باندې ودرېږي او دس نه کوي. ما لیدلی دی چې ډېر خلک که نه آیا دا راته ووایه چې دغه مونځ دغه کېږي یا نه کېږي؟ نو خبره دا ده چې سبزیانو کې مولی ده پیاز دی په پیاز خو په قرآن کې هم ذکر راغلی دی. بصل اوږه ده دې په قرآن کې هم ذکر راغلی دی چې دا خورئ جومات ته مه راځئ. حلال خوراک دی که نه دی حلال خوراک حلال خوراک دی که نه. خو رسول الله صلی فرمایي چې کله دا وخورئ بیا جومات ته مه راځئ ولې چې فرشتې سړي ته بد دعا کوي. صحیح ده. نو سګرټ خو هسې هم جایز نه دی. صحیح ده. نو چې هغه او بیا د هغه نه لکه ځینې خلک په صف کې سړي سره ودرېږي ډېر سخت بوی ځي نو چې بل چا ته تکلیف ورکوي. قرآن د رسول الله سره حکم دی لا ضرر ولا ضرار. په اسلام کې په دین کې دا ده چې نه به چاله تکلیف ورکوي نه به بل څوک تا ته تکلیف درکوي. نو دا سړی د الماس کوونکو ته تکلیف ورکوي او بل دا چې المانځه کې فرشتې سړي سره وي نو چې سړي نه بوی ځي بد بوی او ځکه صفایي په اسلام کې دې ته شطر الایمان یعنی د ایمان یو غټه حصه خو دې ته به لکه دا ورته او دس کولو ضرورت نشته. کولی خوله سړی ومینځي خوله سړی صفا کړي بس ټایم ختم دی که نه. او مطلب دا دی چې اوس په روژه ماتې بندوبست به هم کوو که نه. اخر کې یو منټ اجازه ته زه خبره وکړم او مختصر وکړئ. مختصره دا د ورونو ټول پښتنو ورونو چې د خلکو په کورونو کې بیماران پراته دي میندې زامن او پلاران او ورونه او دا یو آسماني آفت راغلی دی. نو د روژې مبارکې میاشتې او خاص کر د افطاري په ټیم کې دا د دعا د قبلېدو وخت دی. نو زه به ټولو پښتنو ته او ټول پاکستان خلکو ته بهر خلکو ته دا ووایم چې په اخلاص سره دا دعاګانې وکړي چې یا الله ټولو مریضانو ته که هغه د کورونا دی او که د کورونا نه او بغیر دی یا الله ټولو ته شفا ورکړي یا الله ټولو ته صحت ورکړي او یا الله چې کوم خلک په مشکلاتو کې دی هغې ته اسانۍ جوړ کړي. نو د افطاري وخت دا د دعا د قبلېدو وخت دی. بیا شپې چې کله تهجد څوک کوي نو هغه د خصوصي طور سره خپل ملک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول امت دپاره او زمونږ خپلو کورو کې چې کوم بیماران دي هغه ټولو دپاره د خصوصي دعاګانې وکړي. نو امید دی انشاءالله چې الله پاک به دا وبا ختم کړي او موږ به خدای پاک په حفاظت کې